په زرګاو قبرونه تاسو ته ښکارېږي د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین، د شهدا، د صالحین. خو تاسو ته په دې کې یو قبر هم دا شانتې ښکاره نشي چې هغه پوخ دی، او دا شانتې قبر به هم درته پکې ښکاره نشي چې هغه روان وجاړ دی. نو موږ له د دې ځای نه عبرت اخیستېدل پکار دي چې د خپلو مقبرو خیال وساتو. ورسره موږ د دې خبرې اهتمام وکړو چې موږ به قبرونه پخو نه، ځکه که قبر پخول ثواب یا ډېر ښه کار و، نو پکار دا ده چې د دې صحابه کرام رضی الله عنهم دا قبرونه د سرو د سپینو زرو جوړ شوي وو. لہذا موږ له پکار دی چې د قبر هم خیال وساتو، ورسره د دې خبرې اهتمام وکړو چې انشاءالله موږ به چې دی قبرونه نه پخو. او تاسو کتیدی شئ چې دا جنت البقیع کې دی، تاسو ته به د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم مناره ښکارېږي. د ماشومانانو قبرونه به هم تاسو ته ښکارېږي، په دې کې د زنانو قبرونه به هم درته ښکارېږي. لہذا د خلکو دلته کې تګ راتګ هم دی، او زموږ د قبرونو ته راتګ د دې خلکو ته د څوک چې وفات شوي دي هغوی ته چې دی نو دعا کول دي، د هغوی د درجات د بلندۍ دپاره. دا هغه خلک دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوله مبارک ورته الله پاک د جنت زیری ورکړو. صحابه کرام رضی الله عنهم د په شان د ستورو دوی څوک چې د دوی لمن ونیوي نو کامیابی به ترلاسه کیږي. خو نننۍ ویډیو مقصد هم صرف دا دی چې موږ ټول د دې خبرې نه عبرت والو چې اصل شی اعمال دي د الله پاک او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري ده. که قبرونه موږ ډیر غټ جوړ کو خو عمل پکې صفر وي نو چرته هم موږ کامیابېدی نشو. الله دې مال او تاسو لره د عمل کولو توفیق راکړي، او مرګ حق دی چې موږ خپلو کشرانو ته او پسماندګانو ته دا وصیت وکړو چې زما قبر عمده شانتې پرېږدئ څنګه چې د صحابه کرام رضی الله عنهم قبرونه پراته دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.